अस्सलाम वालेकुम زه تاسو هوست مشال خان نن به خبرې کوو اطلاعات داسې راځي چې افغان کې په ښځو باندې څه بندیز شروع دی نو دا بندیز د څه شي دی او دې نه علاوه به موږ خبرې کوو کوم افغان یو کډوال یو افغان او غیر قانوني هغه دا دعوه کړې ده چې د افغانستان نه ولې تر اټکه پورې دا ټول ځای زمونږ دی بیا هغې کې پولیس چې کوم کاروایي کړې ده په هغې کې څه شوي دي په دې به هم موږ خبرې کوو دې نه علاوه غیر قانوني چې کوم افغانیان دي د هغوی برث سرټیفیکیټ کینسل کولو چې کوم اقدامات شروع دي په دې به هم خبرې کوو موږ سره په پروګرام کې باخبر خبریال سید کبیر علی شاه موجود دی هغوی ته پروګرام کې هرکلی مهرباني مننه خوشحاله اوسئ کبیر صاحب خبرې وروسته کو ټول ناول په یو ډېره انټرسټینګ خبره وکړو چې یو افغان غیر قانوني افغان چې دغه دا دعوه کړې چې افغانستان نه ولې تر اټکه پورې دا ټول ځای زمونږ دی بیا هغې ګرفتاري وشوه مخکې څه وشو په دې کې ډېره مننه مشال یقینا چې دا ډېره خوندوره کیسه ده لکه داسې به هر سړی راپاسي چې زه به وایم چې د خوب اوده شم او سهار راپاڅم زه وایم چې امریکا خو زما ده ټیک شو نو دا په دې باندې نه کېږي ځکه چې دا د ریاستونو خبرې دي خو که بل خوا مونږ وګورو نو دا په دې کیمپ کې یو غیر قانوني افغان کډوال و هغه چېرته په جوش او جذبه کې به چېرته راغلي چېرته ویډیو یې کړې ده چې یاره دا دي مونږ هسې وباسي دا پاکستانیانو دا خو داسې و هغسې و دا اټکه پوره چې کوم دی نو دا خو د افغانیانو ځمکه ده او دا دي واغه دي الریډي هغې ته چې کوم دی نو ډیډلاین ختم کړلی شو غیر قانوني افغانیانو ته په دې کې د بیا دا خبره وکړه نو بیا پولیس په هغې کې خپل ګرفتاري کړې ده چې یعنې مطلب لکه وګوره لکه دا په کار مې که زه په یو بل ملک کې مو زه هم دا خبره کوم نو ما به هم ګرفتاروي بیا هغې کې چې کوم دی نو پولیس تفتیش هر څه چې کړي دي هغې ګرفتار کړی دی بیا هغه خپل ملک افغانستان ته ډیپورټ کړی دی صحیح خو دلته بیا څوک دلته هر څه ومنو ته چې نه جلال آباد هم د پاکستان دی لکه دلته دا هم ومنو ده بیا هغه ډیپورټ شوی دی چې تللی دی لکه دا نه چې پولیس والاو یا دلته کې وهلی دی یا مطلب ټکولی دی چې ورسره زیاتې کړی نه بس ګرفتار شو ډیپورټ کولو بس هغه چې نه جي دا خو ماسې بس جذباتو کې ویلي او جلال آباد هم د پاکستان دی بس تللی دی افغانستان ته ډیپورټ کړی چې افغانستان تللی نو بېګا هم هغه ویډیو کته د هغه هلته نه افغانستان نه چې جي زه خو خپل ملک ته راغلی م ښه کولو آزاد ګرځم او ما چې کومه خبره کړې په هغې اوس هم قایمه نو لکه مطلب وایي که نه چې لکه زه یې پرېښودو باګ یې وکړه نو هلته نه وایي چې لکه اوس هم پې زه قایمه ده یم او دا په ما پریشر او دا سوري نو لکه خبره دا ده چې لکه داسې قسمه الفاظ نی پکار ځکه دا لکه وایي که نه که یو افغانۍ دا خبره کوي نو ټول افغانیانو ته مشکل دلته بیا پیدا کوي لګیا دی او اټکه پورې ځای شو یا جلال آباده پورې ځای شو ګوره ځمکې چې کوم دی د خلکو نه پاتې کېږي خلک ځي دا ځمکې هم دلته کې وي نو په دې باندې شر نه کول پکار بل دا د ریاستونو خبرې دا زموږ ستا خبرې نه دي چې زه دا ځمکه زما دی او دا ځای زما دی نو لکه داسې قسمه الفاظ یا لکه هغه په خپله خبره قایمه دی اوس خو قایمه دی چې په پاکستان کې هم قایمه نو خو چې افغانستان ته لاړو قایمه شو چې یاره دا زما خبره هم دکه ده نو زه وایم چې لکه داسې قسمه الفاظ نور چاله نه دي پکار لکه دا خو دا خبره وکړه بس مونږ به دا وایو چې یا به چا لمسولي یا به چا جذباتو کې راوستي یا به چا خپل سوشل میډیا لپاره ترنه خبر ویستلو که نه لکه شته داسې کسان نو نه دي کول پکار داسې ځکه چې دا ټولو ته مشکلات دي په دې کې صحیح کبیر صاحب بله خبره به وکړو اطلاعات داسې راځي چې په افغانستان کې په بندیز شروع دی بندیز خو چونکې الریډي دی خو خاص کر په ښځو باندې د څه شي بندیز راغلی دی تاسو ته زه دا خبر وکړم چې لکه ما پرون یو خبر کتو د افغانستان لخوا چې په ښځو باندې داسې بندیز لګولی چې هغه منټلي ټارچرز دي ذهني بیماران کړي دي لکه زه به دا ووایم چې په یو سکول کې یا په یو کالج کې یو ایس او پیز ني چې ته به داسې ځې ته به داسې نه کوې ته به داسې نه کوې ته به هغه نه کوې بلکل یو ایس او پیز یې ورته ایښي دي الان کې لکه مونږ به دا ووایو چې کور کې لکه مشران شته هر څه شته خو نه مشران نه چې څه هغې وایي هغه به دې کوي نو لکه ګورئ په تعلیم باندې خو اول نه بندیز و ټیک شو په فیمیل ډاکټرز یا داسې نور چې کوم روزګارو د فیمیل حوالې سره په هغې باندې د اول نه بندیز و خو اوس د هغې په لباس اچولو د هغې په بورکا اچولو د هغې په طور طریقه باندې د هغې په چال چلن باندې بازار ته په راتلو باندې د خلکو سره په ودرېدو باندې لکه داسې سختي او داسې بندیز یو لګولو چې لکه زه یم چې په افغانستان کې سره بیا اړو واده کول نه دي پکار لکه بس زنانه اړو ساتل نه دي پکار بس دا وجه هم کیدای شي چې دا خلک هلته تلل هم نه غواړي نو خو ګورئ د کډوالو خو همدغه غیر قانوني شو یا کډوال شو غیر قانوني چې کوم دي د افغانیان نو د هغې مجبوري همدغه ده چې ګوره
که زه تاسو ته وایم چې زه تاسو له دلته کې مطلب به د دې کور نه به یا د دې افس نه به تاسو بهر نه وځئ او دلته زه تا ته هر یو شیز در کوم نو ته به ما سره په دې باندې څومره اګري شي ټول عمر له به اګري شي په دې باندې نشي اګري کېدی به په دې باندې نو که زه تاله هر څه درکم که زه تاله روزګار هم درکم ویلې کېږي دا چې څه د پاسه سل کارخانې چې کم دی په افغانستان کې جوړېږي لګیا نو په داسې کارخانو باندې زه څه وکړم چې ستا ولس خوشحاله نه دی ستا ولس ته ریلیکسیشن نه میلاویږي نو زه په داسې کاروبار باندې یا داسې دغه ښه ستا په دغه کې چې کم دی نو فیمیل ته تعلیم نه میلای نو بس فیمیل خو لاړه تباه شو نو لکه داسې قسمه حرکات او داسې په ښځو باندې پابندي ګوره په هر یو کور کې یو مشر وي زموږ په کور کې مشران دي نو لکه بندیز او هغې باندې سختي راوستل خو د کورونو کار دی خو د ریاستونو کار نه دی اوس به لکه صوبایي حکومت به راپاسي یا وزیر اعلی یا ما ته به وایي چې یاره ته به چې کوم دی نو د خپل کور والا چې کوم دی داسې نه دا به داسې بوځي نو لکه زه خو د هغه په مرضۍ نشم چلېدی بالکل نو دا ډېره زیاته سختي په افغانستان کې راغشته نو دې راوجې چې کوم دی نو دا غیر قانوني افغانیان چې کوم دی صحیح غاړه نیږدي برث سرټیفیکیټ دپاره څه اقدامات شروع دي په هغې به خبرې وکړو چونکې پهلې ویلو چې چا سره ډاکومنټس دي هغه به هم ځي اوس چې چا دلته برث سرټیفیکیټ جوړ دي نو هغه دلته لیګل دي یا نه هغوی به هم ځي د خبر مطابق دا راغلی دي چې کم څه د پاسه 300 یونین کونسل چې کم دي نو هغې نه ریپورټس طلب کړي دي صحیح لکه باقاعده په هغې باندې به انکوایري کېږي هغې به چک کړلی کېږي خو برث سرټیفیکیټ چې کوم دی نو هغه دې له ختمۍ لګیا دی صحیح ځکه چې تا سره لکه دلته کې نور ډاکومنټس نشته نو که تا سره دا سرټیفیکیټ رام شي نو څه پې لکه زه به تا ته دا ووایم چې ستا کم بنیاد دی لکه که ته د ایم فل پی ایچ ډي والی او تا سره چې کوم دی د میټریک اوریجنل سرټیفیکیټ یا دا شي نه نی نو ستا په ډګری باندې څه ستا سټارټ خو د بورډ نه اخیستلی کېږي چې ستا ویریفیکیشن به د بورډ نه کېږي چې ستا د میټریک د ایم سی اوریجنل لکه نه دا شته که نشته نو لکه داسې یو طریقې کار دی د دې یونین کونسل نه به غوښتنه یې کړې ده دا ټول به راځي دا به کینی دا به حکومت ته چې کوم دی مخې ته یو ریکارډ ږدي صحیح نو د هغه ریکارډ مطابق به په دې باندې انکوایري کېږي او دا به چې کوم دی نو ختم کړلی کېږي ولې صحیح چې دې سره کم ډیډلاین او کم تاریخ و هغه مکمل طور باندې ختم شوی دی اوس هم موږ دې ته په دغه پلیټفارم باندې لکه دغه ریکویسټ کوو ځکه ګورئ که نه یو افغاني چې کوم دی دلته کومه خبره وکړه بالکل بیا لاړو په افغانستان کې کومه خبره وکړه نو زه دې ټولو ته همدغه یو ریکویسټ کوم اپیل کوم چې ګورئ دلته کې تاسو سره هېڅ قسمه ظلم زیاتې نه کېږي اوس هم تاسو لاړ شئ نن سویم تاریخ دی او ډیډلاین د دې کله ختم شوی څه پاسه 3 میاشتې کېږي ټیک شو چې نن هم تاسو لاړ شئ بورډ بازار ته هماغه رنګې غیر قانوني افغانیان پکې ولاړ دي زموږ وروڼه دي مسلمانان دي ټیک شو ګاونډي ملکونه دي دواړه خو داسې قسمه الفاظ یا داسې قسمه دغه چې تاسو ته په مشکلات جوړېږي نو زه اوس هم چې په حیا په عزت باندې لاړ شي ځکه ګورئ زموږ چې کوم حکومتي چارواکي دی هغوی هم دغه خبره کوي چې موږ 50-50 کاله دې له ښه مېلمستیا کړې ده او اوس هم ورله مېلمستیا کوو لکه دا نه تاسو ګورئ که نه په کوم ځای کې دي پسې ډنډر اوچته کړی یې والي دي یې ټکولي دي یې جیلونو ته کړي دي خو چې کم سړی لکه بدماشي کوي نو ریاست سره چې بدماشي کې د وردی بېعزتي ته کوي نو بیا هغې کې چې کم دی نو کم کمال نشته دی نو پاتې د دغه خبره شوې او څه مذاکرات چې کوم روان اوس ته جوړه شوه که نه مذاکرات نه خو به دا ووایم چې سمه د اکا بابا میله ترې جوړه ده مذاکرات نه کېږي ګورئ چې دننه څه خبرې داسې روانې دي چې په هغې باندې څه خبرې اترې کېږي خو ما ته نه لګي داسې چې دغه مذاکرات به په راتلونکي یو څو ورځو کې حل شي ځکه ګورئ مخکې به د خلکو امیدونه وو چې دا افغان او پاکستان خپل منځ کې کینی یا په دوحه کې کینی یا په قطر کې کینی ایکس وائی زیډ چې هر ملک کې کینی اوس خو د هغې د ناستې هغه چانس یې ختم شو صحیح خو زه بیا هم دا وایم ما په هر پروګرام کې په هر دغه کې دا خبره کړې زه بیا هم دا وایم چې دواړه ګاونډي ملکونه دي کېدی خپل منځ کې اسلام آباد کې کینی یا جلال آباد کې کینی مشران دې راغونډ شي زموږ سیاسي پارټۍ چې کوم مشران دي دا دې راغونډ شي د هغې دې راغونډ شي کېدی ني خپل منځ کې دې خبره ختمه کړي دا نه چې ته لاړ شي په بل ملک کې چې کوم دی نو لکه د خپل کور خبره بهر ته وباسې په خپل منځ کې خو د دې یو دغه نه داسې لږي مشال چې لکه تاسو ګورئ چې 13 ورځ زموږ چې کوم ادویات والا کوم ګاډي په افغانستان کې ولاړو هغې ته اور لګولی دی نو د دې اور لګولو او دا پبلک ته میسج ورکول لکه دې نه لکه انسان څه سوچ وکړي چې لکه دا ولې د دې نه خو دا لږي لګیا دی چې ته بارډر مطلب مکمل طور باندې لکه دیوال خې جوړ غواړې کلاول نه غواړې ځکه لکه د افغانستان ګاډي هم دې لاسته ولاړ دي که نه مېلمستیا یې کېږي
په دغه شینواري لنډي کوتل دلته کې چې کوم زموږ پښتانه وروڼه دي هغوی ولله باقاعده چایګانې روټیګانې وباسي صحیح نو لکه که ته اخوا ګاډي سوځې او دې خوا ګاډي سوځلی کېږي نو دا نقصان د چا دی آیا دا د پاکستان د حکومت نقصان دی؟ نه، دا خو دا غریب نقصان دی چې کوم غریب ولس دی ځان له به یو 2-3 روپۍ ګټي نو تا د هغه ګاډی اب هم مطلب د چا د رنټ ګاډی به استعمالي لګیا دی نو هغه به مالک له څه پیسې ورکړي د دې ټریلو خو ځان له چې کوم دی نو لکونه روپۍ دي هغه به دې مالک له څه پیسې ورکړي بیا به دې خوا چې کوم دی کم ادویات دي هغې به څه پیسې ورکړي الډي په هغې باندې چې کوم دی نو یو مزدورکارو باندې یو ټینشن چې کوم دی جوړ شوی ځکه هغې وایي چې زموږ کوم ډیلی بیسس باندې پیمنټ به موږ ته میلاوېدو مزدوري هغه نشته دی ولې چې موږ ته یې ویلي چې تاسو سامان نه دی اړولی بارډر نه دې غاړه ولاړې نو موږ تاسو له پیمنټ د څه شي درکړو کور کې مطلب لکه کم از کم یو کس پسې به شاته پوره یو فیملی هغه فیملی به نه هره ناست دی نو کم از کم د دې سوچ پکار دی او لکه صحیح ده خپلو کې مطلب تاوتریخوالی ساتي هر څه ساتي خو دغه بارډر دی کولو کې خو د افغانستان لخوا موږ لکه دا ګورو د افغانستان لخوا زه دا خبره کوم چې هغې دې ته تیار نه وي چې دا بارډر کولو شي یا پاکستان سره جوړ شي د هغې وجوهات دا دي مشال اخرنۍ خبره کوم بیا پروګرام تاسو وینډ اپ کوئ د هغې وجوهات دا دي چې لکه تاسو وګورئ د یو خوا یې ګاډي وسوځول بل خوا هغې وایي چې موږ ته د پاکستان ضرورت نشته موږ خپلې کارخانې شروع کړي الله دې وکړي چې افغانستان نور هم په ترقۍ باندې لاړ شي موږ پرې خفه کېږو نه خوشحالېږو بل خوا چې کم دی نو رټن کې لیکل نه ورکوي لکه دا د پاکستان لخوا دا ویل کېږي چې داسې 20 ځل دي دا خبرې کړي چې دا خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي خو بیا هم لګیا د استعمالېږي نو داسې قسمه الفاظ او داسې قسمه نو دې نه ماته نه لګي چې دغه دې خبرې ناستې به وکړي او دا مسلې به حل شي نو که ذلیله کېږي نو دې خوا هم ولس ذلیله کېږي او اخوا هم ذلیله کېږي او د دې له وجې چې کوم دی نو افغان کډوال چې کوم دی خپل افغانستان ته غاړه نږدي او بیا پکې بعضې نیم دا وایي چې دا ځای زما دی او هغه ځای ستا دی نو دغه خبرې دي ټول دغه تفصیلات دي چې ډېره مننه کبیر صاحب د وخت راکولو امید کوم تاسو به د کبیر صاحب خبرې خوښي او خاص کر دا دعوه چې د افغانستان نه ټکه پورې چې دا کوم ځای دی دا ټول د افغانستان دی تر نیکسټ پروګرام پورې ما ټول زما ټیم ته اجازت راکوئ د لوی الله په امان